د دینه پس زه د بیان او د تقریر لپاره د یو ډیر علمی خاندان چشم و چراغ د سندل باباجی رحمه الله تعالی نوسه او د موجوده باباجی سے فرزند ارجمن علامه مولانا مفتی اکرام ولی صاحب دامت برکاتهم العالیه هغه ته درخواست کوم چې غیراشي او تاسو په وړاندې د دې موقع په مناسبت باندې مخاطب شي. علامه اکرام ولی صاحب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فوعاها وأداها كما سمعها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف مینا و محبت سره وای. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. یقینا دا ډیره د خوشحالۍ موقع ده او په مونږ ټول باندې الله سبحانه و تعالی ډیر لوی فضل و کرم وکړو چې په دې عظیمه موقع باندې مونږ تاسو ټول راجمع کړو او بیا دا خصوصا په مونږ باندې ډیر لوی احسان د حضرت شیخ الحدیث والقرآن مولانا مفتی وزیرزاده صاحب دامت برکاتهم العالیه ده چې مونږه د دې پروګرام د پاره فکرمن هم وساتلو او د دې د پاره د دومره حل زلي وکړي او دا سعادت زمون تر لاسه کړ. یقینا دا پروګرام دا په دې وجه باندې عظیم شان دی چې د دې نسبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دی او دا دومره لوی نسبت ته چې حدیث مبارک کی راضی رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فوعاها وأداها كما سمعها. چې الله سبحانه و تعالی دی تر تازه ساتي په ژوند کې د خیر او برکت واچوي د هغه کس چې حدیث دکی او بل ته بیا رسي. نو یقینا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ د دې علماي کرامو د پاره دعا غوښته ده. دا دعا به الله سبحانه و تعالی زمونږ په حق کې او د دې علماي کرامو په حق کې یقینا چې قبله. او بیا د مولانا مفتی وزیرزاده صاحب سره زمونږ د دې خاندان یو خاص تعلق دی چې حضرت سندل باباجی نور الله مرقده هغه د مولانا مفتی وزیرزاده صاحب دامت برکاتهم العالیه سره ډیر لوی مینه کوله او ډیر لوی محبت وکاو. د دیوم د هغه ځای سره ډیر لوی تعلق په هفته کې بخامخا دیو حاضری کوله وسمالته کې حاضری کوي په مونږ باندې شفقت کوي او د دې خپل ادارې دا نوم چې خودنو یقینا زمونږ د باباجی صاحب د ادارې چې کوم نوم دی جامعه دارالعلوم محمودیه
نو په هغه نسبت سره دا نوم هم یې ښودلی شوی دی. نو زمونږ ارادي او زمونږ فکر او سوچ چې څنګه د باباجي صاحب فکر او سوچ هم دقسې فکر او سوچ د مولانا مفتی وزیرزاده صاحب دامت برکاتهم العالیه. دا اداره یقینا لږ وخت وشو خو الله پاک دومره لویه ترقي ورکړه. دا د دیو د اخلاص ثمره ده. کنه په دومره لږ وخت کې اداره هغه کولاواله او بیا د هغې دومره پرمختګ چې دوره حدیثه پورې طلبه کرام په هغې کې سبق ویلی شي، دا ډیر لوی کار دی. او دا هله کېږي چې د شاتې نه هغه روحاني قوت وي، علمي زور وي، د هغې نه بعد انسان دې درجې ته رسېږي. د موقع مناسبت سره یو دوه خبرې عرض کول غواړم. مسلمانانو ورونو، دلته کې چې نن تاسو دا کوم علماء کرام یې په سټیج باندې دا د ډیرو لویو قربانو نه بعد دې مرتبې ته رارسېدلي. او دا قرباني څه وسنۍ نه ده، بلکې زمونږ چې کوم مشران محدثین تیر شوي دي نو د دې یو حدیث دپاره هغوی ډیره لویه ستړې کړې ده، ډیره لویه قرباني ورکړې ده. نن چې د کوم کتاب دلته کې ختم کیږي، امام بخاری رحمت الله علیه دا کتاب ډیر په لوی شان سره لیکلی دی. امام بخاری رحمت الله علیه کتاب العلم کې یو باب تړلی دی، باب رحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه د یو حدیث لپاره عبد الله بن أنيس رضي الله تعالى عنه خواته تللی دی او څومره لوی سفر یې کړی دی. د دې یو حدیث لپاره جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه هغه یو میاشت سفر کړی دی. د یو میاشت سفر نه بعد جابر ابن عبد الله رضی الله تعالی عنہ دغه حدیث اغشته ده. دا داستان دا ډک پروت دی د دې قربانونه او ډیر لوی داستان پروت دی. حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ درې میاشتې د مدینه منورې نه مصر ته سفر کړی دی. د څه دپاره؟ د یو حدیث د اغستو دپاره چې حدیث یې اورېدلی د عقبة بن عامر رضی الله تعالی عنہ په وساطت او طریق سره. خو سند نازلو د سند عالی اغستو دپاره حضرت ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ درې میاشتې سفر وکړ. چې کله شام مصر ته ورسېده نو هلته کې ورسره مسلمه بن مخلد انصاری رضی الله تعالی عنہ ملاقات وکړ. وی حضرت د څه دپاره راغلی یې؟ وی دا یو حدیث مې د حضرت عقبة بن عامر رضی الله تعالی عنہ په حوالې سره اورېدلی دی، اوس یې براه راست اورم. وی راځئ راکوز شئ کښېنئ، زه به عقبة بن عامر رضی الله تعالی عنہ ته وویم. عقبة بن عامر رضی الله تعالی عنہ چې کله راغی حدیث یې ته واورېده، واپس ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ سورلی ته خیږي، واپس راځي هغه ورته وایي کښېنه، لږ څه اوبه وڅښه، څه خوراک وکړه، 3 میاشتې سفر دې کړی دی. وی نه، زه صرف د حدیث دپاره راغلی یم، حدیث مې واورېده، ستا سره څه کول نه غواړم چې زما دا سفر خالص د حدیثو د خدمت دپاره وګرځي. دومره لوی قرباني ورکړی شوي دي رونو. امام بخاری رحمت الله علیه څومره لوی قرباني ورکړې ده. امام بخاری رحمت الله علیه متعلق امام ذهبی رحمت الله علیه تذکرة الحفاظ کی تذکرہ کوي چې امام بخاری هغه ډیره په سختو باندې دا حدیث هغه زده کړی دي. داسې وخت په هم راغلی دی چې امام بخاری رحمت الله علیه خپلې کپړې هم خرڅې کړي دي. د آدم ابن ایاس رحمت الله علیه مجلس ته چې بته نو یو ورځ شاګردانو هغه وی چې زموږ سره په دې مجلس کې محمد ابن اسماعیل به څو ورځې وشوې هغه نوجوان نه راځي. تپوس چې وکړو نو حضرت امام بخاری رحمت الله علیه د هغه سره د راشن متعلقه د خپل زادرا متعلق هر څه ختم شوي، حتی تر دې چې خپلې کپړې هم خرڅې کړې وي، څه ورسره نه وي، پرده مې نشته دی، د دې وجې نه مجلس ته نشم درتلی. هغه طالبانو چنده وکړه امام بخاری رحمت الله علیه ته، هغه کپړې واغستې، امام بخاری رحمت الله علیه خپل سفر جاری وسات. نو د دې دپاره کوششونه شوي دي، قربانۍ شوي دي، او چې کله قربانۍ شوي دي الله سبحانه وتعالی هغه خلکو ته عظیم مقام ورکړی دی. رونو دا خلک دا په معاشره کې د ټولو نه بهترین خلک دي. د دې سره خپل تعلق قائم کړئ، د دې خلکو خیال وساتئ، د دې خلکو نه ځان شئ،
قسم دې د قیامت په ورځ باندې به رسول الله صلی الله علیه وسلم مختا خوشحاله ولاړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفقت به حاصل کړي او کچره دا خلک هم پرې خو ده په دنیا کې به هم چې کم دینو زمونږه هغه د ناکامۍ سره مخامختیای او په آخرت کې خو الله سبحانه و تعالی به زمونږ سره بیا سره. نو مونږ دا مدرسه مضبوطه کو د دې علماء کرامو ملاتړ جوړ شو د حضرت مولانا مفتی وزیر زانده صاحب ملاتړ جوړ شو. یقینا ځکه نه کله سوچ کومه مفتی وزیر زانده صاحب استقلال ته سلام دی د مفتی وزیر زانده صاحب د هغه حوصله ته سلام دی او صبر ته سلام دی په څومره سختو کوششونو باندې یقینا ډاکټر په ګرځېده بند کړی دا اوس یو وزیر زاده مولانا صاحب ګرځي را ګرځي ک ډاکټر ته خبر شو هغه وته قاریږي ته څه ته ګرځي څومره تکلیف دا تقریبا 3 کال له د خپې مریض دی او سخت مریض دی خو د هغه باوجود فکر او سوچ سره دین نشر او اشاعت ته د دې لپاره فکر مندي دا د دې لپاره سوچ او فکر دی چې موږ د دم لاتل نشو موږ چې کوم دنو سپورټ ونکو هغه وسو چې د دې به سپورټ الله سبحانه و تعالی دی دا اداره هم کامیاب کی او چې څومره علماء کرام فضلا دي الله سبحانه و تعالی دی دین نشر او اشاعت لپاره قبول کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.